أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة اندے کے سجدہ مراغلی دا خروا سجدا او دا مکی دور دا متوسط دور صورت تے سمجھ دا مخی نیو او دا دی موضوع امدغا توحید رسالت او آخرت تے او دا دی دری وارو خبر متعلق چکم شبہات تی دا غی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعکم خالص پا امداد دنم دا اللہ شدیر جات مہربان و ہمیشہ مہربان دے الف لام میم تنزیل الكتاب دارا لگلے شوے کتاب دے لا ریب فیہ من رب العالمین شک پکنشتو دا رب العالمین دے طرف ندے ام یقولون افتراو لدا خلقوی جدی پیغمبر دزان جوڑ کردے دا قرآن بل هو الحق بلکی دا حق دے من ربک استاد رب طرفنا لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلکا چتو یری دی قرآن پر ذریعہ باندې دا خلق شنه دی راغلی غی ته یار ان کې استانه مخلا اللهم يهتدون دې د پاره دی په سملار شي الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما الله غزاد ته پیدا کړ اسمان نو زمکه اوسه چې په دې منځ کې دی فی ستته ایام پشپغو زمانو کې پشپغو دورونو کې ثم استوى على العرش بیا مستوی او برابر دے پارش څنګه شان دے مالکم من دونه ولی نشته استاذ د پاره سوا د الله تعالی نه دوست ولا شفیع او سفارشی فلا تذکرون ولنسیتنا قبل و يدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر او انتظام کوي د تمام معاملات د اسمان نواله د زمکه پوری د دې ټولو تمام انتظاماتو د دې تمام امور او د تمام کارونو نگرانی او پلانینګ منصوبه او نگرانی سو کوي الله تعالی ثم يعرج الیه بیاخیجدا تدبیر الیه الله تعالی تا یعنی د دې غ رپورټ او روداد فی یوم پاغورز کی کان مقداره الف سنه چې داغه مسافت او غدواله زرکاله د مما تعدون استاسو د شمار مطابق نو د دې یو واضح معنا خدا شخکاری چې د تمام معاملاتو روداد الله تعالی ته په زرکاله کې خېږي یعنی گویا کې د الله تعالی په نسبانه اکای زرکاله ده اکای د الله تعالی په نسبانه زرکاله ده د زرو کالو یو منسوبه ده نو دا غزرو کالو منسوبه پوره شي بیا د نور زرو کالو د پاره بل منسوبه ده یعرج الیه یو دا معنا ده چاوی د دینه مراد ينفذ الله ما قضاه من السماء الى الارض ثم يعرج الیه خبر ذلك د دې هغه واقعات او د دې روداد الله تعالی تخیجی دا او یلقی الى الملائکه امور الف سنه ملائکه ته الله تعالی د زرو زرو کالو منسوبه ورکی د زرو زرو کالو منسوبه ولې چې آینده زر کاله کې بدا واقعات کی او دا بداسي کی ثم تصير اليه اخرا بیا اخرنه رپورټ او اخرنه دیغه اختیار چې دی هغه د الله تعالی سره ذکر ہے چې عاقبت الامور خود الله تعالی په لاس کې یو معنا ده او دار دې لفظ نه څه معلومیږي ثم يعرج اليه في يوم دویمه معنا دا چې دې په معنا مونږ نه پوي بس دا څه به وایو او خبره هم دا شي چې مخ کې زو لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې څنګه خبره کوي وي هما يومان ذكرهم الله تعالی فی کتابه یو دا ورځ دا او یو هغه د 500,000 کالو ذکر چې قرآن بل ځای کوي دا دو ورځې دي الله تعالی په کتاب کې ذکر کړی دي الله تعالی عالم بهما الله ته پته چې د دینه مطلب څه دی واکره ان اقول فی کتاب الله ما لا اعلم او زه دا بد ګڼم چې د الله تعالی په کتاب کې هغه خبره وکم چې دا هغه ما ته علم نشته نو بس دا څه به وایو نور به په مطلب نه یا خدا معنا شو چې الله تعالی په دې کائناتو کې د زرو زرو کال یو منسوبه جوړي او هغه والا کوي خلکو ته او دا غیر روداد او دا غیر رپورټ بیا الله تعالی ته رسیږي د ملائکه په ذریعہ چې په دې زر کال کې تاسو موږ ته دا کار ولا کړو او دا د سی وشو نو الله تعالی علم دی خو تحریری رپورټ د ملائکه چې کومه ذمہ داری د خپل ذمہ داری به ادا کوي دایمه نشو دا ذالک عالم الغیب دا الله تعالی چې دا کارونه کوي عالم دی د غیب او د پټو او شهادت او د ښکار او العزیز غالب دی الرحیم مهربان دی الذي الله غزات احسن كل شيء خلقه چې کله کړه دی احسن په معنا د اتقن دی احکم دی احسن معنا اتقن مضبوط جوړ کړی دی کل شيء هر شی خلقه چې پیدا کړی دی یعنی دا چې سس پسکار نه کوي دا چې بیکار کار الله تعالی نه کوي احسان په مقابل کې بیګار راځي بیګاری کار دی ته وایي چې سړی بس ځان خلاصي نو الله تعالی چې په کائناتو کې څه کوي نو الله تعالی دا شکار نه کوي چې هغه
دا کوم مقصد سره مطابق نه چې کوم مقصد دا غنه مطلوب دی بلکې احسن چې کوم کار کوي نو هغه ډېر اجود کوي ډېر احکم او اتقن کوي مضبوطی کوي کلکی کوي احسن كل شيء خلقه چې سنجیدګۍ سره او په محکم والی سره کړی دی هغه کار چې کوم کار کړی دی او کوي کوم شی چې پیدا کړی دی نو هغه په محکم والی په طریقه پیدا کړی وبدأ خلق الانسان من طين پیدا کړی دی شروع کړی دی پیدائش د انسان د خټینا ثم جعل نسله به ګرځولې د نسل من سلاله من ماء مهين دا خلاصې دا وبونه چا کوم سپکی وبدي کمزوري وبدي ثم سواه بيده برابر کو ونفخ فيه من روحه او پد کې او په خپل روح ارچاله چې ور کړی دا روح د الله تعالی په دې معنا ده چې الله تعالی خالق وجعل لكم السمع والابصار والافئده او پیدا کړ تاسو لپاره غوږونه او سترګې او زړه قليلا ما تشکرون خدای ډېر لږه شکریا ادا کوي وقالو دی وای اذا ضللنا في الارض چې کله موږ ورک شو پس مکه کې ځکه چې خاوري شي سړی ورک شي هواي وال وځي یو خاب ذرات ختم شي ان لفي خلق جديد آیا موږ دوباره بیا تر پیدا کېدې شو په نوې پیدائش بل هم بلقاء ربهم کافرون دا سوال دي ځکه چې دې په ملاقات د رب باندې انکاریان دي قل ورتوا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم روحنا بال استاسنا ملائک الموت ملک الموت د مرګ ملائکه عام خلق متعدد عزرائیل وي قران ورته ملک الموت وي حدیث کې د عزرائیل لفظ نشته ملک الموت لفظ دی د سنه چې عزرائیل نشته یعنی مرګ ملائکه نه نومه خدا خبر دا نومه عزرائیل نه دی عزرائیل زمون په ادبیاتو کې شته پر فارسی ادب کې راغلی دی زمون ته کې دې چې په عبرانی ژبه کې نومي چرته لکه عزازیل چې د ابلیس نوم دی په عبرانی ژبه کې په پښتو کې هم دا لفظ راغلی خو قران او سنت د ملک الموت وای نبی علیہ السلام نه چې د وفات کېدو د پاره کوم ملائک راغلیو درو اغستو د پاره نو مشکات کې او نور کتابونو کې راغلی دی نو دا باب وفات النبی کې دا نوم اسماعیل دی غالبا اسماعیل نو ملک الموت الذي وكل بكم چې پتا سبحانه مقرر دي ثم الى ربكم ترجعون بیا بتاسو استاسو رب ته بیا ټول واپس کیږي ولو ترایز المجرمون نا کسر اوسهم او که چرته توینه چې کله مجرمان به سرونه خطه کړی عند ربهم د خپل رب په مخې دا سبه وای چې ربنا ابصرنا وسمعنا ای زمونږ رب موسم ارث ولید او امر د فرجانا واپسم کنا عمل صالحا چې مخاملکو ان موقنون زمو یقین راغی یقین مله اوس برابر ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها او کومو اراده کولې نو ور کړې به مې هر یو شتا هر یو تن ته دا هدایت ولکن حق مطلب دا چې په زور بم د خپل هدایت مطابق دا ژوند برابر کړی وي انسان ته بل ته ولكن حقت القول مني لیکن ثابت شوی دی وینا زمانه لاملا ان جهنم جذب دوزخ دکم سکی بسکی بكم من الجنه والناس اجمعين د پیریانو د انسانانو ټولنا فذوقوا بما نسيتم او دا د ټولو پیریانو انسانانو نه دینه مطلب دا دی چې څنګه بل ځای کې ویل املا ان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين من الناس اجمعين مراد کم ناس دي چې د شیطان تابعدار فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وسکه په وجدا غي چې تاسو ير کړیو ملاقات د ورځ تاسو چې دا د دې ورځ خبره میری کړې وینو اوس عذاب وسکه ان نسيناكم موږ تاسو پرې خو دې وذوقوا د عذاب دغه نام پرې خو دې د رحمت نه د جنت نه وذوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب د همیش والی بما كنتم تعملون په دې ورځ تاسو کوم عمل کوو انما يؤمن بآيات الذين اذا ذكر الله اذا ذكروا بها خروا سجدا بشک ایمان راوړي د آیاتونو باندې کسان چې کله نصیحت ورکړي شي وته بها په آیاتونو باندې خروا سجدا تی پریوزی سجده کوونکی وسبحوا بحمد ربهم او تسبیح وی سره د حمد رب دینه وهم لا استكبرون او دی د الله د عبادت نه ځان لوی نه غني تتجافى جنوبهم لري او جدای د دې الخنا عن المضاجع د بسترونا يدعون ربهم دی غواړي دعاګانې غواړي د خپل ربنا خوفا د یاري په حالت کې او تمام د په حالت کې او مما رزقناهم ينفقون او داس نجدي او مول ورکړي دي خرج کوي سجده تلاوت فلا تعلم نفس اچا ته پته نشته ما دا غنیمتونو اخفي لهم چې پټ ساتري شوی د دې لپاره د مؤمنانو لپاره من قرة اعين هغه چې د دې په پسترګي خيږي الله دې مونږ تراکي جزاء بما كانوا يعملون دا بدلره دا عملونه چې دي سکول څنګه مونږ ته پته نشته یو تنته دې آیت کې لګونه غور وک فلا تعلم نفس چاته پته نه لګي تاسو ته پته نه لګي چې په جنت کې څه دي په جنت کې څه دي دا قران د بار بار ونه وي باغونه دي پکې نیرونه دي پکې بنگلې دي پکې
خوراکونه دی پکې خوري دی پکې غلمان دی پکې نو بیا څنګه ته پته نشته فلا تعلم نفس اچا ته پته نشته ما اخفي لهم من قرة اعين نو خلو دا مو ته قران وي مو ته پته شته احادیث کوم ډیر شی میرا وای دوه قسم نعمتونه دی په جنت کې یو خدای چې دا بیان شو دا باغونه دا نیرونه دا بنگلې دا حوري دا غلمان دا خوراکونه دا خو هغه دي چې دا معلوم دي خو د دې نه علاوه نور څه دي چې هغه مونږ ته معلوم نه دي د دې نه علاوه نور څه دي چې هغه مونږ ته معلوم نه دي لکه مثلا ستا یو ماشوم بچي هغه د 2-3 کالو 4 کالو ماشوم بچي دي او هغه ته وی چې ابو مالدار او ته ها دا موټر والا ها دا به پیسې دا والا دا چاکلیټونه دا والا نور څه واړي دا بیا وته هغه وی چې یو شی بل دی تعالی بل شی به در کوم څه وخت بعد او څه شی دی نو هغه وی چې بس ته څه کې هوتا ته اوس پته نشته نه هغه وی چې د خوراک شونه خدا دینو نو کاغه بیا ډیر زور ولګي وته وی چې څه شی بنا راکوي چې واده بدل کوم زړه واده کوم هغه واده نه خبر دی چې واده به پکې لا کوم خدا چې الله دې وته وی او کله وته نو وی خو په ځل کې یو خبره ساتلې چې الله تعالی به یو جنې مې دل شي کړی دا او دا به تعالی زکوم شیخ صاحب الله تعالی او بخي مولانا عنایت الرحمن سے مونږ اول مدرسې ته خوشالګر تراله منو الته ما سره به ډېر زیات غپ لګاو ډېر ما چې د مدرسې سبق سویل دی کدا مولانا عنایت الرحمن صاحب نه وینم ما د مدرسې سبق نشویل ځکه چې ما خوې موي دا سې عجیب اون تکو نو هغه ما سره ډېر زیات گزاره وکړ ډېر زیات خیال د ما سات نو بیا به ما ته کله به کېناس ما جګر راځم ما ته ته ټوکی کوم غپ په سره لګاو نو الته دا غي یو گاونډي او مالی دا یو لور و ماشومه غونته کې وسه ور کوټه غونته کې یو تور بیش غونته کې نو ما ته بیا وی خو خزینه د مالی لور د لوالم یعنی د دې هدف پورې به غپ سره لګاو شي دا به ته د مالی لور بدل لوالم یعنی دا هغه خوش مزاجي و دې خوش مزاجي بیا د په هغه وکال باندې په اختر پورس کور تم لانړم یعنی وړو کې اخترو ترجمه د شیخ صاحب نو کړه او بیا د اختر پورس د کور ته لانړم شیخ صاحب چې وروته لکه ته کور ته نه تلې مې بس نه زړه مې نه کیږي ستاره مې زړه نه کیږي نو بیا راته دغه کو نو بیا د اختر پورس د مانځنه بعد بیا کور ته لاړم ان دومره داغه کې یو مینا وایو دغه دا خبره خو خیر رستو پرې بل خبره طرف لاړه خو زمانه خبره مطلب دا ده چې قران مونږ ته وایي او حدیث کې وایي چې په جنت کې الله تعالی اعد للمؤمنین لعباده الصالحین د نیکانو بندگانو لپاره چې تیار کړی دي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سترګو لیدل نه دي غوګونه اورېدل نه دي او د چا په زړه کې تیر شوی نه دي نو دا چې مونږ ته وې نو دا په زړه کې تیر شو کنه دا چې مونږ ته په قرآن کې څه بیان شو په جنت کې بدا دایدا په زړه کې تیر شو او سترګو لیدل نه دي او غوګونه اورېدل نه دي دا غوګونه واورېد کنه په سترګو لیدل نه دي غوګونه واورېد د دې آیات او دغه حدیث معنا دا ده چې دا تا چې سو واورېد دا تا چې پړل کې سو وګرځیدل د دې نه علاوه شدي لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين بالفاظ دیگر دنیا د یو ځای چې دا د تصورات نډیر رستو ده عملی دنیا د تصور نډیر رستو ده او تصور ډیر مخکره خو جنت چې ده د تصور نډیر زیات مخکره جنت کې د څه سدي چې په تصور کې نه دی راغلي او په دنیا کې چې په تصور کې سدي هغه په دنیا کې شته نه په تصور کې چې سدي په دنیا کې عملا نشته خو په جنت کې چې سدي هغه د تصور نه ډیر بالا دی او ډیر مخکې دی دا چې سدي دا خودي خود دین علی او اخو سدي چې هغه د انسان د تصور نه بهر دی نو دا هغه دا جدا شي نه وسري موږ ته علم نشته موږ په تصور کې نه راځي موږ په تصور کې راتلې خو بیا لا خطر علی قلب بشر بنه وک حج فلا تعلم نفس په دې مطلب ورسېږي کنه دا دې نه علاوه هغه د الله تعالی دیدار چې پکې وي هغه موږ ته ویل دي اوس داغه اخو بسط کیفیت به بیا او زمونږ د دیدار د کیفیت خو په ذهن کې نه راځي کنه یا وغیرہ د دین علاوه نور بسې هغه مونږ ته داغه علم نشته الله دې مونږ له ټول راکړي فلا تعلم نفس نو اس تن علم نشتا مؤمن تما دا هغه نعمتونو اخفي لهم چې هغه پټ ساتلی شوی دي د دې د خوشاله ولو د پاره من قرة اعین چې د دې سترګې په پیخيږي
دا او جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا عملونه چې دي کړی دي په دنیا کې الله دې زموږ نصیب افمن کان پته ولګی دا کنه چې ایمان ډیر لوی قیمتي شی دی نو افمن کان مؤمنا آیا غسو چې مؤمن دی کمن کان فاسقا دا چا پشان کې دی چې هغه باغی او نه فرمان دی لا یستوون دا دواړه برابر نه دي اما الذين امنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړي دي او عملونه کوي فلهم جنات المأوا دې ته جنتونه دا وسیدوي مأوا چې زې په کې سړې نشي و اویناهما مأوا چې سړې زی بل زې ته زی خو بیا دا غزې راځي د وسیدو زی نزلن دا بمیل مستعی بما كانوا يعملون دې دا عملونه په وجه او اما الذين فسقوا کسان چې فرمان دي فماواهم النار زید وسیدو دي دوزخ دي الله دې تمغه وساتي کلمہ ارادوا ارکل شدي غواړي اي يخرجوا منها جترا وزي وعيدوا في يدي وبك واپس کړي شي وقيل لهم دي تبویل شي ذوقوا عذاب النار وسقي عذاب جهنم الذي عذاب كنتم به تكذبون تاسو باغه درو جنګنو ورنذيقنهم من العذاب الادنى او يقينا وبسكوا من پدی باندې هغه عذاب چې نږدې په دنیا کې پر دنیا کې شکست به اخري عقیده به شکست اخري اسلام به غالب راشي نو لبه دړو کی دا د دې لپاره عذاب دی کنه د کافر د لپاره د اسلام غلبا دا دارنګي عذاب قبر حدود قتل دې لپاره مصیبتونه نو دار د منافقان لپاره عذاب ادنا دی په دنیا کې دون العذاب الاکبر مخدا غلوی عذاب نشي د قیامت عذاب دی لعلهم يرجعون دې لپاره چې دې حق ترا واپس شي په دنیا کې ول سزاګانې زکه ورکو چې کچرته کې غواړي چې واپس راشي نو دار دې لپاره د واپس راتلو یو سبب او ذریعہ ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه سو دغه ظالمنا چانچ نصیحت ورته ورکړي شپایاتونو درب دو ثم اعرض عنها بیات لمخواړو ان من المجرمين منتقمون بشک موږ د مجرمانو بدل غستون کیو ولقد اتینا موسی الكتاب او بشک ورکړه موسی علیہ السلام په کتاب فلا تکن فی مریه من لقائه مکه ته شک د ملاقات د موسی علیہ السلام د کتاب مبارکه فلا تکن فی مریه من لقائه مکه ته پشک من لقائه د ملاوی دو د کتاب نه موسی علیہ السلام ته کتاب ملاو شوی نو ته شک نه کې ونور خلق توي وجعلناه هدى لبني اسرائيل او غرزول موږ دا کتاب هدایت د بني اسرائيل لپاره وجعلنا منهم ائمه او غرزول موږ د بني اسرائيل امامان يهدون بامرنا چې خلق ته رهنمایي کول زموږ د وینا مطابق لما صبروا ورګي صبر کو وکانو بیااتنا یوقنون او دې د پیاتون باندې یقین ساتو بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين دا الله تعالی په وعدو باندې اعتماد او بیا صبر او ثبات او استقامت په دې باندې سړی ته په دنیا کې امامت ملاويږي په دین کې ان ربک هو يفصل بينهم يوم القيامه بشک استار رب جدای وراولې دي په منځ کې قیامت پر ورځ به فیصله وکي فيما كانوا فيه يختلفون پاس کې دي په اختلاف کو عملی فیصله اولم يهد لهم ولندي بیان کړی دي تا ولندي واضح کړی دي تا خبره چې کم اهلکنا من قبلهم من القرون سمرها لا کړی دي مونږه الذين مخکې پیړې يمشون في مساكنهم چې دي ګرځي دای په علاقو کې دای په وطن مدو سي دو پرینو کې ان فی ذلک الایات بشک بدی نه خریه فلا اسمعون ولدی غوږ نګدي اولم يروا ولدی نګوري ان نسوق الماء چې موږ رواني کړي دا وبو ال الارض الجرز اغزمکه ته چې هغه وشه دا فنخرج به نرو باسم په دې بو باندې زرعا فصلنا تاكل منه انعامهم وانفسهم چې خوري دا غینا د دې ساروی او د دې ځانونه خپل امتخري افلا يبصرون ولدي استرګ نه غړي ويقولون دي بوای بیا چې متا هاذ الفتح دا د فیصله ورځ به کلی ته چې الله به فیصله وکي الله به فیصله وکي نو کله براشي ان کنتم صادقین کتا سرشتنی قلت ورته وای یوم الفتح دا فتح او د کامیاب د جدای غورس د فیصله غورس لا ينفع الذين كفروا غورس به فایده نه کوي هغه کسان چې کافران دي ایمان هم د دې ایمانونه نو د کافر ایمان کم زی لا ينفع الذين كفروا ایمانهم وای کافر مو زما ایمان شته کنه اخو د ایمان داوا کوي کنه ا منافق د ایمان داوا نه کوي او یا داوا چې د کافر غ ایمان به طاغوت دی کنه امنو بالباطل اخو په باطل باندې دا ایمان دی کنه خدای ایمان خدای کار ایمان نه دی دا کافرانو ته دا ایمان فایده ورنکې ځکه دا کافرانو غ ایمان خو په باطل ایمان او په حق باندې ایمان خو نو ولا هم ينظرون ونبريت مهلت ورکړي فاعرض عنهم مختنوالا وانتظر انتظار کوا انهم منتظرون دي انتظار کوونکي دي بسم الله الرحمن الرحيم يسوع آیاتونه وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب. احزاب د حزب جمع د ډلې ته وایي. دلته د عربو ټولې ډلې او ټول قومونه راغون شوي په مدینه باندې د حملې دپاره. نو دا د سورت نوم سورت احزاب شو. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. منافقان اوس هم دا خیال دی چې ډلې لا تلې نه دي، یریږي که نه، ډرپوک خلک دي. د دې صورت زمانه د نزول معلومه ده ځکه چې په دې کې درې غټې غټې خبرې بیان شوي دي. یو په دې کې د احزاب ذکر دی، دا په شوال سن 5 هجری کې شوی و، غزوه خندق. بل په دې کې د غزوه بنو قریظه ذکر دی، دام په ذوالقعده سن 5 هجری کې دا غزا شوی و. بالکل د شوال نه پس ذوالقعده دا او د دې نه چې فارغ شو نو بیا بنو قریظه ته لاړ. او دریم په دې کې یو اهمه خبره ده چې د حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره، نو هغه په دې ذوالقعده کې شوی و. د دې صورت پس منظر دا دی د غزوه خندق چې د غزوه احد نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په مدینه منوره باندې دا بعض کافران خوشا زړور شوي. نو غزوه موته، غزوه رجیع، دا مسلسل چې دا کمی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګرو سره غدارې شوی وي، دا په دې زمانہ کې شوی وي. وایي په خبره باندې هغه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ چې د مکه خلکو غیر کړو، دام د دې زمانه خبره ده چې شپږو کسان دی وی چې مونږ تراکه مونږه تدې د دین بیانو کې بیا التاغه پس خلق را جمع کړل او هغه شهیدان کړل. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ مکه ته بوته ولته شهید کو. زید ابن دسنا، طارق ابن بکیر، دا قسم خلق مرصد. نو دا رضی الله تعالی عنهم دا کسان الت. دا رنګ د غزوه رجی چې ورته وی، دا رنګ د بیر معونه واقعام په دې زمانه کې وشو چې او یا کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وغختل او بیا په وته خلق کې نه ولي او هغه شهیدان کړل. نیو طرف ته دا د خوشا خلق په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او په مدینه منوره باندې زړور شو. خو بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې
غزوه احزاب او د دې غزوه احد په دې منځ کې دا زمانہ چې دا انتهایی مصروف وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر کړ او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غزوه احد په وجبانه چې خلق په دې زړه ورشيو نو د دې کمی د پوره کولو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زبردست مهمونه او چلول. مثلا یو مهم داو چې غزوه حمراء الاسد چې کله د احد نه فارغ شو نو فورا د مکه د قریشو تعاقب وکړو دته غزوه حمراء الاسد وای. دارنګ سریه بنو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ په سلورم کال باندې بنو اسد یو قبیله دا غید احد د غزان بعد اراده کړې و چې په مدینه حمله وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې د 300 کسانو او یا دا غي نه کم یو سریه ولېګلا او غي سرکوبي وکړه او حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ په کې شهید شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمہ رضی الله تعالی عنها په نکاح غستوا. نو دا مهم موقع دینه بعد بنو نذیر په سلورم کال باندې بنو نذیر چې داو په مدینه منوره کې يهوديانو دیم زړه ورشيو او د نبی له صلوات والسلام د قتل سازش کړي او نبی له صلوات والسلام دی محاصره کړل. اخر دا چې دی جلاوطن شو رالته مکو خیبر او تبوک تا او چرتا او شام ته یو ځای بل ځای تر بتر شو. دینه بعد یو بل غزوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو غطفان چې کومه علاقه ده غطفان چې دا بیا په دې غزوه خندق کې دی راغلي دي. د دې متعلق نبی له صلوات والسلام ته اطلاع رااله چې دی په مدینه حمله کول غواړي. نو نبی له صلوات والسلام بذات خود لال او دغه غزا ته غزوه ذات الرقاع وای ځکه چې ذات الرقاع نوم یو ځای او پاغه کې د دې سرکوبي وکړل او دې تر بتر کړل. دام په دې غزوه خندق نه مخکینه خبره ده. دارنګي د دینه بعد بدر صغرا چې د احد نه ابو سفیان واپس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې کال لبزما استاد بیا د بدر په مقابله کې کته کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین په 17 رمضان کې بیا په مقابله بیا بدر ته لاړ او ډیر راوته و د 2000 کسانو سره خو بیا یې حالات لخنه دي واپس لاړ مکه معظمه ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پاتې شو او دای ثابت کړه چې ما خپل وعده پورا کړ بیا د بدر ته دا رااله تا چې ما ته وی چې په بدر کې بیا ګورو په بدر کې بدن خپل بدل علم نو زه دا راغله. د دین علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شام طرف ته یو علاقه دومۃ الجندل ورته وای. دا د عراق نه د مصر پورې د تجارت یو قافله وا یو لار وا په دې لار باندې او دا دومۃ الجندل کې داسې بدمعشان خلک اوسېدو چې دی په قافلې لوټلې را لوټلې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه او داغي سرکوبي وکړه او داغي نه علاقه خالی کړه. دې حالاتو کې د دې خواوشه د عربو خلکو دا محسوسه کړه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مقابله په یوازې نه کی. نو زیات تحریک په دې کې بنو نذیر ادا کو چې دی جلا وطن کړی شي او په دې کې دا حیی ابن اخطب چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسخر دی د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها پلار دی. دې سړي په ډېر لوی کردار ادا کړو. د ورغه د مکی خلکو ته هم دا وی او غطفان ته او بنو اسد ته او یو قبیله او بل قبیله په شو ګرځید چې په یوازې د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله ګرانه راځي چې ټول یو متحده قوت جوړ کو او په دې مدینه منوره باندې حمله وکړو او دا خبره به ختمه. نو د 10,000 نواله تر د 12,000 کسانو پورې یو فوج او یو ډله او یو متحده غونډه محاذ جوړ شو او دی په مدینه منوره باندې حمله اور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته لګیدلی و کدا خلک ناسا پر اغلی و نو بیا خو ډیره مشکله و لیکن د مخکره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وکړه چې دا خلک را روان دي او ډیر زیات خلک را روان دي او د خطرنا او د برنا او قریش او نور او د غطفانه پورې او د غسانیانه پورې او د خوشا قبایل ټول او دی خپل اخرنه حمله کول غواړي ډیره مضبوطه. نو د دې څه علاج وکوس دی خو په مدینه راځي. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړه چې زمون په ایران کې یو طریقه ده چې مونږ د خار نه چاپیره کندې کړو. نو مدینه منوره د زیره چې دغه طرف ته مشرق طرف ته او د مغرب طرف ته دا څه غټ حرات ورته وې دا څه غرونه دي. نو په دې باندې فوج راتل مشکل دي. د جنوب طرف ته د بنو قریظه او باغونو او بنو قریظه په معاهده کې د نبی له صلوات والسلام سره بندو. دا غي سره د نبی له صلوات والسلام معاهده چې په مدینه باندې چا حمله کوله نو موږ به دفاع کوو. نو دا غیره طرف نه خطر نه و.
صرف دا یو طرف داسې و چې د هغه مشرقي طرف نه والا د مغرب طرف ته د جنوب د شمال طرف ته داسې کوګونته کې دا یو علاقه داسې وه چې ردینه دنه خلک راتلی شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت سلمان فارسی د وینا مطابق او دغه د مشورې مطابق دلته یو کنده وکنله هغه ته خندق وي. خندق معنی کنده. پدې کې په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار وکړو. مشهور واقعات پکې رالل چې په خېټه پورې کانی وتړل. د کانی تړلو مطلب بداو چې دا د معده کې ډېر زیاته ګرمي نو هغه ګرمي به دا هغه کوي دغه مقابله به کوي دا کانی یا دا چې د غملا د ټټېدو په وجه باندې یا دغه په وجه سبله وجه به والله تعالی عالم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې په دې کې کار کاو او آخر کار دا چې دی راتلل نو دی یو داسې صورتحال سره مخامخ شو چې د دې په ذهن کې د کندې او د دې خندق دا تصور خنو چې رااله وې قتل نو مدینه منوره نه چار چاپیره خو خندق کنهسته شوی دی چې کوم ځای کې راتلو لار ده دې ته د ورننه وتو لار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقه اختیار کړه چې زنانه او ماشومان هغه د بنو قریظه طرف ته داسې قلاګانې غونته کوي پاغي کې کینول چې دا ټول ماشومان او زنانه په یو ځای کې او پاغي باندې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور ده هغه به الته پیره کول او نور زنانه به ورسره زنانه او بخپل پیره تنظیم او سړی بدلته په دې خندق کې په دې خندق کې مصروف او د کند نه دی خو خپل مورچې کنه لوي او په دې مورچو کې ناشت. دا قبایل چې ټول رااله بنو اسد او بنو غطفان بنو اشجاع داغه مختلف شاخونه دي. نو دا خلک چې رااله چې دیو کده صورتحال چې د خندق نه ور پورې استل ډیر ګران کار دی. نو دی الته ډیر شو الته پړاونه واچو اکا دوکا واقعات پکې داسې شوي دي غشي مشي پکې وسته شوي دي. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پکې زخمی شوی دی او بیا شهید شوی دی. اغل ته په زنانو په طرف باندې مشه حمله شوی دی یو دو سړی ته ورغلي دي او دای خیال کړی دی چې دلته کې بسو کی دلته کې د زنانو پر کیمپ باندې به ورشو. الته صفیه رضی الله تعالی عنها ورته پټه ولاړه او دا سړی غلې ورزي او دی ورته خوشي شغسته دی او دا سره ته په یو گزار واله او بیا هغه سره د غوګ نه نیولې دی او بل مرګري درسه ورغړولې چې دا د مرګري سر درواله نو هغه بیا منډه کړل دی چې ګنده ته ډېر لوی فوجونه دي دا شي کانو کا واقعات په کې وشو. خو بهر حال عام حمله نشو کېده. په دې منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تدبیر دا وکړو چې دې بنو غطفان ته یہ پیغام ولېګو چې تاسو له وسد مدینه منورې د پیداوار 1/3 حصہ درکم خو تاسو دا څه وکړئ چې دا پرې دی او ځای لاړ شي او پیداوار تاسو د دنیا د پیسو لپاره راغلی نو خیر دې در بکودل. هغه سره په دې کې خبره روانه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده سعد ابن عباده د خزرج سردار او سعد ابن معاذ د اوس سردار. نو دې دوه سره مشوره وکړه. هغه وته ویل د خدای پیغمبر چې موږ مشرکانو دې زمونه یو دانه نه داغسته اوس خلا موږ مسلمانان یو زمونږ د دې په منځ کې توره ده په موږ خپه کېږي په تاسو خپه کېږي چې په موږ مخه پکېږي موږ د دې په منځ کې به توره فیصله کوي موږ د غزا نه مخ نه اړه. نبی علیہ السلام هغه ته زید له سند درکو. په دې منځ کې د بنو غطفان چې د دین یو سړی لاړو او هغه الته کې د بنو قریظه سره خبره وکړه او هغه سړی حقیقت کې د حیی ابن اخطب وایي په خبره باندې دا د بنو نذیر سړیو خود ته غصه په دی و چې مونږه خردیجه نه جلاوطن شوی یو کله رانه پاتې کړی دی. نو دا زیات مشکلات د جوړ کړیو او دا تحریک او دا زیات زد په د خلکو کې درا پیدا کو جوش په کې درا پیدا کو. نو دې ورغه او دې سوچو چې به اوس خدا د کند د وجنه د خندق د وجنه په مدینه منوره باندې مونږ لپاره د شی فیصله کون حمله ګرانه ده. البته دا طریقه ټیک ده چې دا هغه طرف نه د بنو قریظه راشي او د دې طرف نه مونږ ورشنو بیا په دې مدینه منوره باندې صحیح حمله وکړي شي. هغه لاړو بنو قریظه ته جواب ولېګو. هغه ته وی چې تاسو زمو سره په دې کې تعاون او مرګرتیا وکړي چې په دې مدینه منوره باندې هغه طرف تاسو راشه او د دې طرف په مونږ ورشو دا خبره به اخره پورې ختم کوو یو ځل بر دې غم نزان بیغم. هغه وته په ابتدا کې وی چې زمونږ د پیغمبر علی السلام په منځ کې یو معاهده ده او مونږ ته د اوسه پورې څه تکلیف نه راکړي نو مونږ معاهده نه ماتو. لیکن دا حیی ابن اخطب چې دا يهودي او د بنو نذیر سره او د ورغه او دی وته وی چې ګورې ما دومره مهنت کړې ده دومره په کلونو د 2 کال زګر زیدلې ما او د 12 خلک میرا وستري او دومره خلک بیا راجمه کېدل مشکل لی او دا مدینه مونږه قبضه کولې شو دا خبره ورانه ولې شو د دیو دا خو تاسو زمو سره لک تعاون وکړي. اخر کار پای کې د يهودیت د اسلام دشمنه غرغ روجت شو او چې بس سید مونږه مرګري
د دې خبرې اطلاع نبی له صلوات والسلام تعالی ورسېد چې يهود بنو قریظه خو معاهده ما تکړه نو نبی له صلوات والسلام د تحقیق حال د پاره یو دوه کسانو لګل چې معلوماتو کې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده بهرحال هغه چرال نو هغه وی چې خبره خو رښتیا ده وی عدل وقاره په بیر معونه کې چې کوم قبيلو د نبی له صلوات والسلام سره غداری کړي و دا قبيلو نمونه او تواغستو چې هغه قبيلو چې څنګه انداز اختیار کړي او د څه انداز يهوديان هم دي دینه په مدینه منوره کې ډېر سخته بی اطمینانی خوره شو ځکه چې زنانه چې کوم ځای کې ناشته وي هغه خدایي په طرف ته هغه قلاګانې وي چې پای کې د مسلمانانو ماشومان او زنانه او دا بل دا خبره ډیره زیاته خطر وجدا دا هغه طرف نه راشي نو خو د دې طرف نه دشمن دفاع کوله دې طرف ته خو زموږ څه فکر نه د دې وجنا په دې غزوه خندق کې د ټولو نه سخته مقدغه و چې کله پته ولګید چې د هغه ځای دشمن د هغه ځای نه حمله کوي په دې وخت کې الله تعالی یو غیبی مدد دا وکړو چې نعیم ابن مسعود د بنو اشجع قبیله یو کسو او د دې غطفان راغلو د دې بره بالا نجد د علاقې نه بس داغه په جوړ کې الله تعالی د ایمان خبره واچوله او هغه د شپې غلې غوندراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د خدای پیغمبر زما په جوړ کې الله تعالی د ایمان خبره اچولې ده زما پتا باندې ایمان دی توحید او عقیده به برابر ده ما ته یو کار د څه حواله کړي هغه کار زه وکم ځکه زما د مسلمانانو څخه خبر نه دي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ټول نه غټه خبره خدا را چې دا يهوديان او دا بنو غطفان او دا احزاب دا یو بل نه وشو کوه دا څه طریقه اختیار کړي چې په دې کې دا دواړه یو بل نه جدا شي نو هغه سوچ کو لال التا بنو قریظه ول هغه ته وی چې تاسو ما پیژنې چې او تا خپېژنو ته خدا غ بنو غطفان د بنو احجار قبيله ډېر به سردار وی چې دا څه چلې چې زما تاسو سره یو خېګړه ده تجویز می پزین کې راغله کامل په کوي نو خلک نه کوي وی ګور دا خلک چې دي دا د بار نه راغلي دي دا خو په دې مدینه باندې حمله وکي که کامیاب شو او که ناکام شو دا خو بزي خو تاسو خو د محمد صلی الله علیه وسلم سره گاوند دي نو زما په تاسو زړه سوځي که تاسو دا جنگ کامیاب شي خو ټیک ده خو دا جنگ ناکام شي نو دا نور خلک خو بلار شي خو تاسو خو دلته بیا هم دا پیغمبر پریدي نو هلکه خبره خو دې ټیکو کړو نو څه چلو کو وې دا څه چلو کې چې دې بارانونو راغلو خلکو ته وایي چې موږ لا کم از کم 40-50 کسان یارغمان نوجوانان راکې چې دا زموږ سره دلته یي ځکه چې تاسو دا جنگ وبېلې نو بیا خو ته موږ یوازې پرې دی نو چې موږ ته یوازې پرې دی نه یوازې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله نشو کولای بیا لهدا تاسو د 50 کسان به موږ سره یي نو زموږ د پاره خو تاسو ناراضه خو د خپل بچو د دفاع لپاره خو براشه جنگ به وکي چې شو ګورم دا خبره سره تني رسولي دا کسان به زموږ سره داغه پوری یاره خبره خو د دوستۍ بالکل صحیح وکړه وی بدام استاس ته مشوره بیا الله هغه خپل مرګور ته وی چې ماته یو اطلاع سره رسیدلې ده چې دا بنو قریظه نه دي په خپل معاهده په خلاف ورزي باندې خپه شوی دي او دی یو سوچ کړی دی څه سوچ کړی دی وی دی زما خیال دا نه دی کدی په موږ سره پر حمله کې شریک شي دا موږ سره پر حمله کني تاسو په تجربه په وکي وته وای چې سبا یا بل ور زموږ حمله ده تاسو داغه طرف راځي موږ پر دې طرف راځو کدی د سره په حمله کې شرکت وکړو دی ورپسې جواب ولېګو چې الکه سبا د حمله پروګرام جوړو راشه مشورې لا هغه وته وی چې یره د حمله پروګرام به جوړو خو په یو شرط یې څه شرط دی وی موږ له بسل 50 کسان راکې کومه حمله ناکام شي نو چې بیا د محمد صلی الله علیه وسلم په مقابله کې تاسو زمونږ دفاع کوي او زمونږ ملګرتیا راځي نو دی وی چې لکه دی نوعیم حسین خبره کړي ودا اسنه چې دا کسان زمونږ والی او محمد صلی الله علیه وسلم له چرته ورکی لاس نه ولي بعد یو بل سره اختلاف پیدا شو او ته مونږ له کسان نظر کو دی وی چې کسان نه راکوي خو دې معنا دار چې موږ خپل کار کوي او بیا زمونږ د دفاع پروګرام نه کوي تاسو د دې وجنه د دې دواړه په خپل منځ کې اختلاف را پیدا شو عین په دغه موقع باندې او د دې د محاصره لګه وګدم شو دي چې راغلیو نو جمعو یخنی و د سارو د پاره غیا د خوراک تنظیمات دومره د وګد تنظیم خو د دې په خیال کې نو خو دې چې ور بشو په 2-3 ورځې کې بدن نه خبره ختم شي بیا برازو 15 ورځې د محاصره مشوي خلک تنگ شوي مو یخنی مو او غیاګانې او د خوراک او د سفر د سامان تنظیمات هم برابر نو یو شپه الله تعالی ډېر سخت سیلې پر راوسته او دومره سیلې پر رااله چې د دې خیمه او د دې لوخي موخي هغه ارستی تربیت تر شو او ابو سفیان اعلان وکړ یاره د چلې چې دا شیخ اندور نه دی چې بس څوک چرته تلې شي ځان دې رسي بس خپل کلی دې هر سړی ځان رسي سبا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بر سرته وخت الته یو جماعت جوړ شوی دی ورکوټه غونډه ته مسجد فتح و الته نبی علیہ السلام ورغه چې وی کته میدان خالی پروتو
خیمه میمه او چتی کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم بد د قریش واخرنه زور جو ختم شو او دینه پس په تاسو ورځي نبی صلی الله علیه وسلم واپس کور ته راغی د خوشحالي اظهار وکړو او نبی صلی الله علیه وسلم خپل صغره په دغه موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم دوه صغرم په یو موقع غوښتي دي دوه صغري وایي په خبره باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم غسل خانه ته نه وته چې د خپل جامې د جنگ بدلی کوم او د صغری وباسم جبرئیل علیه السلام تعالی وی چې ته خود جنگ جامې لري کې ملائکه خود جنگ جامې نه دي لري کړی وی چرته به بنو قریظه بدیل اوس اسم تیار خلق دي او دی غداری کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظه د بنو قریظه نه دی خدامه ذکر مزمکه او ځان رسوي ولاره چالته او چا پاره ځای کې او هغه جدا مسله ده چې د دوړو مقصد د پیغمبر اتباع او دوړو ټکو او فلم يعنف واحدا منهم نبی علیہ السلام پکې یو تم بادو نوي الته چې ورسېدو خدای دې مخکې حضرت علی رضی الله عنه الته لګله دی په خپل قلاګانو کې بن شو سو بدر دې اوسو غړې وړې مو ویلې دې دا خیال دا باسه مو یری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الته ورغه بد دې ته پته ولګی چې اوس کار خراب دی درې هفتې خو شاده محاصره جاری و اخر کار چونکې د بنو قریظه او د اوس قبیله په جاهلیت کې د یو بل سره مرګرتیا و نو د بنو قریظه دا فیصله وکړه چې د اوس سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې څه فیصله وکړه نو ته ودا منظور ای نو نبی علیہ السلام ماته منظور ده نو حضرت سعد ابن معاذ زخمی شوی او د خندق په غزا کې په رګ لګیدل او دا وینه به بيده په جماعت کې بپروتو نبی علیہ السلام به تپوس لراته هغه وینه جوړیدنه هغه راګه جوړیدنه او وینه به بيده او هغه دا دعا کړې و چې الله تعالی کدا مکه بغیر د جنگ نه فتح کیږي نو بیا خو خیر دی خو کدا بنو قریظه دې سو پوری زما زړه په نه یخ کړي نو الله تعالی مال داغه پوره ژوند راکې چې سو پوری مې په بنو قریظه باندې زړه نه یخ شوی کما مکه بغیر د جنگ نه فتح کیږي نو دومره عمر نه غواړم خو دومره عمر غواړم چې په بنو قریظه او په يهودانو باندې مړ یخ شي نو الله تعالی هغه دعا قبول کړه هغه راګي په خپل ځای بیا ودرېد او دې په کټ کې واغستو الته راوړو نبی له سلام می وایي چې تاسو فیصله کوي منافقانو ته وې داسې وکړه چې وته وایي چې بس د دې وطن نه لاړ شي څنګه چې بنو نذیر ته لیدي څنګه چې بنو قینقاع ته لیدي نو دا خدای په دې باندې پوهه چې خو ته لیدي نو ذکر راته دا شر جوړ کو چې دا حوی ابن اخطب او دا بنو نذیر موجلی وي نو بیا به دا شرات نه جوړې خدا را ته ځکه جوړ شو چې دې مونږ ژوندۍ پرې خو دي نو دارې په ځای ګرځي او ساده شونه کوي نو وی چې زما فیصله به تاسو ته منظور وي چې بالکل به زما فیصله دا چې تاسو کوم ځوانان دي بالغ سړي دا به ټول قتل شي او چې کوم خزي دي او نابالغ ماشومان دي دا به مسلمانانو وینځي او غلامان شي کورونه به مسلمانانو او آبادی او مالونه به ټول د مسلمانانو شي بس په دې دوا وکړي دوا په وکړه او بیا سلور سو نوالا زند روایتو کې د 200 پورې کسان بددا به یو او دغه حوی ابن اخطب پکیو او ما پر روایتو کې دا لستری چې دا حوی ابن اخطب د بنو قریظه او دا چې د په دغه ورځو کې د ریخه مجامع غوښتي وي نو لاس ولا شاته تړلی او هغه ویلک صبر وکړه نو چې لاس ورتل نو دا جامع چې وی د شنکونه به پیدا کول او دا څه به د سره شوکولې وی دا جامع نو چا ته دا ودی را شوکې وی چې دا ما ملکی نو دا جامع خو د ریخه مجامع ډېری قیمتي دي دا به ته پاتې شي مسلمانانو ته نه وی زرا شوکوي خیر دی جامع سره زمون کار نشته نو دا سنور سو نواله تر د 200 کسان دایته ملکلو او دا د الله تعالی فیصله مو او د پیغمبر فیصله مو او اصل کې اعلان کړي چاو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ټیک شو نو دینه بعد الله تعالی مسلمانانو له داغه امالونه او داغه غزمه کې په غنیمت کې الله تعالی ولا ورکړي او دا فتنه د اخره پورې ختم شو په دې منځ کې یو دریمه خبره جدا هغه د حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د نکاح معامله ده هغه عین د محاصره پر دوران کې د نکاح شوی ده او داغه بنیادی وجه دا چې دا په عربو کې کوم عادت او چې پردي زوی ته زوی وایو د الله تعالی په نسبت دا طریقه ټیک نه و ځکه چې پردي زوی ستا زوی شو نو د میراث مسلې را پیدا شوې د نکاح مسلې را پیدا شوې وایي په خبره باندې او دارنګي د ستر او د پردې ډېرې مسلې په کې را پیدا شوې ځکه چې سړی پردې دی او دلته به د سړی نه میراث مړي سړی پردې دی او دلته به کور ته دن آزادم زی راځي نو خپل رور او خور چې څنګه یې د هغه شان تقدس او ښکاره خبره ده چې د پردي رور هغه څه نشي کېده نو دا د تبنا او د پردي زوی ته زوی ویل د دې د مسلې د میراث د طلاق د نکاح د ستر د دې مسائل سره به قدم په قدم باندې دا ټکراوي دي نو الله تعالی د دې تنظیم کو مخینه خیدا وي
چې دا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم دا تاسو زامن ندي خو په دې خبره باندې आवाज نه کیدا اوس الله تعالی مخکنه یو غیبی تنظیم د سکړو چې نبی له صلوات والسلام هم د دې عادت مطابق حضرت زید تزوی ویلو او هغه ته په مکه معظمه کې ویلو چې کله حضرت زید پلار راغې او هغه وستا سره نظم زره د محمد صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېږم نو پلار پرې خو د نبی له سلام واغستو نبی له سلام لا پیغمبر شوی نو دا هغه زمانه خبره ده نو نبی له صلوات والسلام ته په مکه معظمه کې اعلان وکړو وې دې زید ته پس د دینه زید د حارثه زوی نه وای د ته پس د دینه زید ابن محمد وای نو حضرت زید خوشاله به ول خپل ترور لوري ولا ورکړه دا زینب رضی الله تعالی عنها چې وا دا د حضرت امیمه رضی الله تعالی عنها لور وا امیمه د نبی له صلوات والسلام د پلار سکه خور وا امیمه بنت عبد المطلب نو د سکه ترور د ترور لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت زید د په نکاح باندې ورکړه اگر چې دا نکاح د خلکو خو نه واخو الله تعالی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې نه دا رسم به موږ ماتو یو غلام دی خو ولدا ورکو هغه نکاح ډیره مودونه چلی دا الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا په ذهن کې ورچولې و چې کدی زید د خزه پرې خو دا د نکاح ما تکړه طلاق ولا ورکړه نو دا به ته په نکاح باندې علي ولی ځکه دې زید ته تاسو ویلې دي او زما قانون دار چې پر دې زوی ته چا زوی وي هغه زوی نه دی نو چې زوی نه دی نو داغه خزین ګور نه ده لہذا آینده د پاره دا رسم ماتول غواړي دا د پیغمبر نه بغیر دا رسم بل څوک نشي ماتول نو دا صرف په خله ماتيږي دا ال ماتيږي چې دا پیغمبر عملاً د چالو کی نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د پروپاګاندا نه یریدو د دین یو کال مخکې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو کال بعد بیا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د الزام هغه مسله په کې روانه و اخو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته علم نو خو مخکې نه پکې دا یو خبره ډیره زیاته چې خلک په پروپاګاندا کوي چې دا وګور ورته دا خو د خپل نګوري په نکاح باندې واغسته حالانکه د الله تعالی په قانون کې خدا نګور نه ده خدا پردي سړی هغه زید خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سکه زوی نه دی نو دی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی به دا واستخامخه په نکاح باندې علي دا که د خلکو نه یریږي نو دا پروا به نه ساتي زما پیغمبري لہذا زما خبره به مانی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په نکاح باندې واغستو دا غیر نه ډېر لوی پروپاګاندا جوړ شو هغه بارانه پروپاګاندا خو قران په دې طریقه باندې ختمي چې وې د دې پیغمبر خلاف به خلک پروپاګاندا کوي تاسو به درود وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما پیغمبر در باندې لوی حق دی د په وجه درته هدایت ملاو شوی دی لہذا د خلاف چې خلک سازشونه کوي پروپاګاندا کوي تاسو به د تعظیم کوي احترام به کوي او دعاګانې به ورته کوي او درود به وایي خو یو بل مسله په دې من کې را پیدا شو چې د اوسه پورې د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې سلور زنانه وي یو حضرت سوده رضی الله تعالی عنها یو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نو د عام انسانانو د پاره خو مسلمانانو د پاره خو سلور بی بیان وي دلته اوس نبی صلی الله علیه وسلم پنځمه پکې وکړه نو خلکو یو منافقان یو پروپاګاندا دا وکړه چې عجیب خبره خدا ده چې خلکو ته وی سلور بکوي او په خپل هغه د پنځه وکړي نو الله تعالی بر دې خبره جواب ورکړي چې پیغمبر باندې دا پابندی نشته یو بل خبره دلته یو بل موضوع را هغه دا چې نبی له صلوات والسلام خود خپل بچو د پاره د غټي وټه د پاره وزګار نو د دین چې څومره کارونه د نبی له صلوات والسلام په ذمہ باندې هغه د نبی له صلوات والسلام د وجود یو هغه رګ چې هغه را نه چولاو او نبی له صلوات والسلام دې د پاره وزګار نو چې د بچو لا او د خپل بیبيانو له فراخ غوند رزق ورکي لیکن بیبيانو فراخ رزق غوښتو نو په دې معاملې کې یو مقرر رااله چې بیبيانو دا مطالبه وکړه چې موږ لا سنه فراخ رزق پکار دی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره وسایل ونه نو الله تعالی دې له تخیر یو موقع ورکړه چې بس د پیغمبر ژوند خو خوي او د پیغمبر مرګرتیا خو خوي نو دا سخت او دا تکلیفونه به تیروي او کنه دا سخت او تکلیفونه نه تیروي او دنیا هم خو خي نفتعالینا امتکن وسرحکم نو دا هغه تفصيلات په دې کې او بیا د پردې معاملې براشي پکې چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح او داغه د واده د شپې پوري دغه زمانه پوري با خلق د نبی له صلی الله علیه وسلم کور ته تل راتله تر دې چې دغه واده په مقامانه خلق رااله او نبی له صلی الله علیه وسلم ډیر تنگ د ډیر نه وخت پوري خلکو التګه په شپې لګولې او پاسې دنه نو عین په دغه مقامانه الله تعالی د پردې آیاتونه راولېګل او بیا دا وی چې د پیغمبر د کور د پیغمبر د ملمستیا سره آداب دي او آینده د پاره بیا د پیغمبر بیبيانه او د مسلمانانو بیبيانه ستر او د پردې نو دا هغه تفصيلات په دې صورت کې چې د خلاصه ده او دا دغه بیان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی
یا ایها النبی اتق الله اے پیغمبر د الله نو یریگا ولا تطع الکافرین والمنافقین خبر ممن د کافرانو او د منافقانو ان الله کان علیما حکیما بشک د الله تعالی علم او حکمت والا واتبع ما یوحى الیک من ربک وتابعدارک ودا وحی جتا کی استاد رب طرفنا ان الله کان بما تعملون خبیرا بشک د الله تعالی استاد عملون خبردار وتوکل علی الله او اعتماد کو په الله باندې ټول کارونه الله ته وسپارا وکفا بالله وکیلا پر د الله تعالی کار جوړونکې ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ندی پیدا الله تعالی یو سړی د پاره دوا زونه دا په خېټه کې څنګه چې سړی په خېټه کې دوا زونه نشته ها نو دا رنګ دی یو سړی دوا پلاران نشي کېده په پښتو کې هو یو له مداسه یو بل له مداسه وي نو تاسو دوړو نه دي څه د زړه نه تعبیر مونږه د زړه مونږ تعبیر د اراده نه کو یو اراده مداسه دا بل لکه څنګه چې انګريزان د دینه تعبیر په دماغ سره کوي هغه وی ډبل مایند شوم ډبل مایند دوه مازغه می دی وای نو له مازغه دوی څه نو څنګه چې زموږونه دوه نه داغي مازغه دوه نه خو هغه یو شان تعبیر کوي مونږ بل شان تعبیر دا وما جعل ازواجکم او ندی ګرځول الله تعالی تاسو هغه بیبیانی الله هغه بیبیانی تظاهرون منهن چې تاسو داغي نزهار کوي امهاتکم تاسو میندې په جاهلیت کې یو طریقه داوا چې سړی به خزه ته وی چې انت علیک ظهر امي ته زما لپاره داسې لکه مور نو دا خزه په هغه باندې مؤبدن حرام شو الله تعالی بیا وی چې نه دا خو د مور نه دا دروغ وي البته ردی به کفاره نو رستو به د کفاره تذکرہ بیا وکي تفصيلات بیا سوره مجادله کې راشي وما جعل ادعياءكم ابناءكم او ندی ګرځولې الله تعالی تاسو د خلی دا وینا شي د خلی بلل زامن ابناءكم صحیح زامن داعی د داعی لپاره په پښتو کې ټکی نشته ځکه په پښتو کې داعی نه زمون په رواج کې دا نشته چې پردیس وی ته بسړې زوی وي او دا به پکور کی د دې لپاره داغه لپاره نوم نشته په عربی کې نوم دی متبنا ورته وي داعی ورته وي متبنا ورته وي ته وایا د خلی زوی وما جعل ادعياءكم او نه دي ګرځولې تاسو هغه د خلی بللی زامن چې په خلی وته صرف زوی وي اسد مين نه سره پردي بچی ته بچي وي نو دا څه ګناه نه ده خدا چې هغه د بچی په شانتی کیږي دا زما بچي دا نور بچی می دي نو دا سمې دیم دي او میراث بمرانه علي نو دان ذالکم قولکم بیافواهکم داستاسو وینا داستاسو په خلو به حقیقت خبره ده والله یقول الحق والله تعالی حق خبره کوي او هو يهدي السبيل او الله تعالی سملاله طرف ته رهنمایي کوي ادعوهم لآبائهم دي تاواز کوي چې نسبت کیږي خپل پلارانو ته په عربی کې طریقه ده چې سړی تخپل صرف نوم نه وای فلان کې د فلان کې زوی نشدی تاواز کې نو وتوای فلان کیا د فلان کې زید ابن حارثه وتوایا د څه وتما زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم مثال هو اقسط عند الله اذا الله پنځ باندې انصاف خبر ده فلم تعلموا اباهم کتاست پلاران ندي معلوم نبي فاخوانكم في الدين استاسرون دي ومواليكم او دوستانم دي مرګریم دي او دوستانم نبي او توای مرګری یا دوستا وليس عليكم جناح ونشت پتاس باندې ګناه فيما اخطاتم به پاک تاسو په خطا شي زکه د اوسه پورې مخله په دې راوړې دي نو اوسه پورې خو نظام دا او خلم په دې راوخته ده نو که خطا شي نو خیر ده هو ولکن ما تعمدت قلوبكم لیکن الله تعالی نشي پتا تاسو پاغه باندې اراده کړی او قصد کړی تاسو زړونو په قصد داسې نه وي وکړ الله غفور الرحیم او ده الله تعالی بخون کې مهربان النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر ډیر حقدار دی د ایماندارونو د دې خپل ځانونو یعنی پیغمبر په مؤمنانو باندې ډیر مین دی د ځان نه سړی په ځان دومره نه مین او زمره د خپل ځان خیال نه ساتي لکه پیغمبر چې خیال ساتي ولی سړی ګناه کوي کنه کوي نو ځان دوزخ ته ورسي او پیغمبر هغه وته ګوره مکه وکنه پیغمبر جنت ته جهنم ته ځان ما چا وکنه نو پیغمبر د جهنم نه منی کوي او ته ځان جهنم ته ورچې نو دې معنی دار چې ته د ځان باندې پتا باندې استاد ځان نزيات سو کو مینا کوون کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیان د ټول مسلمانانو مېندې دي او اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله او رشداران ځینې د ځینو ډېر نږدې دي الله تعالی په قانون کې من المؤمنین والمهاجرین د مؤمنانو او د مهاجرینو مخکې به مهاجر د انصارینو میراث وکړه اوس د سورۃ النساء آیاتونه دینه مخکې راغلي دي نو دا غي معنا دا چې د مؤمنانو او د مهاجرینو رشتہ داران څه دي
دا د الله تعالی په نسبانه د میراث ډیر زیات حقدار دي الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا. ها د دې خبرې اجازه ته چې تاسو خپل دوستانو سره سنیکی کوي وصیت او توګه په دنیا کې ولا صف تحفه ولا ورکا خو میراث بنال. کان ذلک فی الكتاب مستورا دا په کتاب کې لیکل شوی دا. و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنکم ومن نوح او چې کله غستیو مونږه د پیغمبرانو نو وادا او ستان او د نوح علیہ السلام نو ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام نو موسی او د موسی علیہ السلام نو و عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم نو واخذنا منکم میثاقا غلیظا او تاسو نو غستیو مضبوطه وادا ليسأل الصادقين عن صدقهم. دې د پاره چې الله تعالی د پیغمبرانو ته پوښتنه کوي د دې دغه رښتیا او مبارک چې دی بیان کړي دي کنه دې کړي تاسو به کوي کنه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وأعد للكافرين عذابا أليما. وتيار کړی د کافرانو لپاره عذاب دردناک. یا ایها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم. دا اوس په غزوه احزاب باندې تبصره. ایماندارو یاد کړئ نعمت الله تعالی پتا سمانه اس جاءتكم جنود چتا سو پسرال الاخکری فارسلنا عليهم ريحا راولكم قائمان هوا وجنودا او داس الاخکری لم تروها چتا سو نبی دې غیبی مدد مکو. وقال الله بما تعملون بصير. او الله تعالی تاسو عملونه لپاره لیدون کې اجاؤکم من فوقکم چکل را لې تاسو د پاسنا. د پاسنا معنا د اوچته علاقې نه هغه شمال طرف ته جزې په اړه علاقه کې نو هغه اوچتي شمال طرف ته چې مزل کې نو علاقه شکیږي اوچتي نو نجد د مدینه منوره نه شمال طرف ته د اوچته علاقه ده. او من اسفل منکم معنا دا چې جنوب ته نو داخته کېږي. نو مکه معظمه قریش د کوم ځای راغلي دي ادخته علاقې نه راغلي دي. اس جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم چې کله دی را ل د پاسنا یعنی د نجد د علاقې نه بنو غطفان وغیرہ ومن اسفل منکم او د لاندې نه د قریش وغیرہ و اذ زاغت الابصار او چې کله کګو شو د نظرونه سترګې کلاغې شوې وبلغت القلوب الحناجر او ورسید داړو د مریتا زړه دی را لوي خلیل را وسمړه د څه وای کنه وای سړی خپشي کنه غمجن شي نه وای اړه خلیل راغله سړی خلیل وای راوستو. وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمانونه کول په الله تعالی باندې ناکاره ګمانونه منافقانو کول کنه. هنالک ابتلی المؤمنون په دغه ځای کې واز میل شي ایماندار وزلزلوا زلزالا شدیدا او خذول شي مضبوط خذول ډیر سخت خذول د ایمان پته په دغه ځای کې لګي وزلزلوا زلزالا شدیدا. دا چې د دې وخت وینو ته ما په دې باندې بیا 2 غنټې تیرې کړې وینو اله به ته په سورته احزاب زړه به بیا یخ شوی وي سترګې به دار چا پرانست شي. خو بهرحال وسخو سوچ او تزان لکوا. واذ يقول المنافقون او چکلوي منافقان والذين في قلوبهم مرض وغسوس دای پسونو کې بیماری وا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وعدنا ذکر الله او رسول زمو سره مگر د دوکي. منافقانو بداوي چې په بصری دا غټ نوال وته نو یو طرف ته راته د حيري او د شام او د روم معنی وي او بل طرف ته د الله د سماجي د پاره د بار ته نشو ورتله. دا منافقانو په پروپاګاندا کول. واذ قالت طائفه منهم او چې کله ویلو یې ویډلې پدې کې یا اهل یثرب اې د مدینه باشندگانو یثرب سریب یثرب دای مخکینه نومخه بیا ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنم کې خو مدینه الرسول تقریبا 29 پورې نمونه ردیشت ما په خپل رساله کې نقل کړی د مدینه منورې نمونه ټول پوهیږي په نه یو نوم پکې مدینه ده توبه پکې نوم ده توابه پکې نوم ده وغیرہ. لا مقام لكم تاسو د پاره وسو سنشتا لا مقام لكم تاسو د پاره وس دل تخفي نشته د پات کېدو زه نشته بس مدینه لاړه نعوذ بالله دا څه دی. لا مقام لكم بس د وس مدینه کې د اوسېدو سزا مې نور نشته خبره ختمه ده. فرجعوا واپس شیخ په بخوانی دین تبس ده زه چې په خوانی دین لا واپس زو. ويستاذن فريق منهم النبي او اجازه غوا بغختو یو ډلې پدې کې د پیغمبر نه یقولون به ان بيوتنا عوره زمون کورونه غیر محفوظ دي زمون کورونه په خطر کې دي وما هي بعوره نو دا په خطر کې نو ان يريدون الا فرارا دین غخت مگر تختا د بوي زما کور په اچ د يهودو پته ولګي د زمون کور په خطر کې دي. نو کور خو په خطر کې دی خو یوازې ستا کور خو په خطر کې نه دی د ټولو خلکو کورونه په خطر کې دي. نو چې ته د خپل کور دفاع کوي او بل د خپل کور دفاع کوي نو د مدینه دفاع وسو کوي. د کور دفاع په دې نه کېږي چې سړی په دروازه کې ودرېږي او د خپل کور نه دشمن شړي. د کور دفاع په دې کېږي چې دا کورونه په کوم ځای کې دي د وطن دفاع وکړه نو د کور دفاع به دی وشي. نو د وطن د دفاع لپاره پیغمبر لګیا دی هغه سره خوا کې کېنا چې هغه څنګه طریقه کوي په هغه طریقه دا په انفرادیت نه کېږي. پوه شوي په دې پښتو کنه د دې طریقه اجتماعي ده.
ولو دخلت عليهم من اقطارها او کچرترا ودو دخلت کشرت کی رادن کې دل شوی وي دشمن رادن کړي شوی وي عليهم پر منافقان باندې من اقطارها د طرفونو د مدینې نه او ثم سئل الفتنه او بیا د دین مطالبه شوی وي د ارتداد او د مسلمانانو سره د جنگیدو لا تو هادي بدا کار کړي وي یعنی د فتنې لپاره جنگ ته تیار دي خو د اسلام لپاره جنگ ته نه دی تیار کدا کافران پرانه وتی وي او د منافقانو ته ویل چې راځي اوس د پیغمبر او د مسلمانانو خلاف او جنگيږي نو لا توها نو بیا به دا کار کړی بیا بالکل جنگي د مسلمانانو خلاف خو د اسلام لپاره نه جنگيږي دا په ځینو خلکو کې دا مرسته کنه چې د کفر خلاف جنگ ته نه تیار او د مسلمان خلاف جنگ ته تیاری نو دا د الله تعالی قهر او غضب د منافقت نه وما تلبسوا بها الا يسيرا وقت به نه تر کړه په دې مدینه کې بغیر د جنگ نه مگر لګا لیکن د اسلام د پاره نه جنگي ولقد كانوا عهد الله من قبل ودي وعده کړو د الله تعالی سره دینه مخلای ولون الادبار چې دي بشان ګرځي دشمن ته وکانا عهد الله مسؤول او د الله تعالی وعده خو د تپوس قابل ده الله تعالی خو د خپل وعده تپوس کوي دا قل ورتو ويلا ينفعكم الفرار پیدا نظر کی تاسو له تخت انفرتم من الموت کی تاسو تخت د مرنا بالقتل یا د وجل لا د وجل کی دونا و اذا لا تمتعون الا قليلا فدا وقت تاسو فایده نه ملاوی مگر لگا فایده یعنی جون من ملاوی ما تاسو مگر لگا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ورته ويسوق د تاسو بچ کړه الله تعالی د فیصله ان اراد بكم سوء ان الله تعالی وغړي پتاس ته تکلیف رسول او اراد بكم رحمه یا وغړي الله تعالی تاسو ته څخه حالت رسول ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصير دي برمي ځان د پاره سوا د الله تعالی نه دوسونه مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم الله تعالی ته معلوم دی کسان چې د جنگ خلق رستو کوي تعویق معنی پکې جوړي رکاوټ پکې جوړي د جنگ په کارونو کې رکاوټ جوړي د جهاد په کارونو کې رکاوټ جوړي الذين يصدون الناس عن الجهاد د جهاد نه خلق بندي والقائلين لاخوانهم او چې خپلونو توای هلم الى اعظم خال راضي ولا ياتون الباس الا قليلا راضي په خپل جنگ ته مگر لګ معنا صدا د مفاد د پاره جنگ کوي الله د پاره جنگ نه کوي اشحتن علیکم ډیر بخیلان دي تاسو په خیر لټولو په خیر باندې اشحتن علیکم تاسو ته په خیر رسول باندې ډیر شومان دي فاذا جاء الخوف چکل د یری حالت راشي رایتهم تب ان دي در ينظرون الیک تا تب ګوري تدور عینهم چرډي بر دي سترګي کله دا سړي په شان یو شاله من الموت چې پاغه باندې د مرګ به شراغلی در دې کیفیت کړه سترګي به نیولې چې چل مرګ ته فاذا ذهب الخوف چکل لا شي یرا چې یری نو بیا ګونج بناسي ټک بنکای خو چې کله یاره لاړ شي نو دا دومره غز غز جبې براو باشي ته به چې سمې رسي خرخرې توري دي نو بیا به خبرې کوي ته به لکه دا پلاتون بچی رسي قریږي برسي پويږي چې سنشته او چې یاره نو ګټ ته به زور کوي نه د منافق سړي دا نه خاله فاذا ذهب الخوف چې کله یاره لاړ شي سلقوکم بیا بستا سره مخاطبه کوي تکلیف بر تر سي استاسو استقبال لبرازي بالسنتن پدا سے جب حدادن چ ډيري تيزي اشحتن عليكم على الخير ډير هرسناک دي ها پسبانه على الخير په مال او په دولت باندې اشحتن على الخير ډیر د مال سره ډیر زیات مینا دا ډیر مینا کون کړي او ډیر بخیلان او ډیر حریصان دي على الخير په خپل فایده ډیر خپېجني اولئک لم یؤمنوا دا کسان چې ایمان نه راوړې فهمت الله اعمالهم الله رضی اعمال برباد کړو وکانه ذلک علی الله یسیر او دا خبر الله تعالی ډیر آسان ده يحسبون الاحزاب لم يذهبوا دا وسفور دیر نه دا ګمان کوي چې هغه ډلې لا تل نه دي ويره جی لا تل نه دي وسم دلته بچته ناشتي وېګه په خبره باندې کنه وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ فخوا په زمانه کې به یو خبره وکم د 1978 یو سړی وړر غټ نو وجلې شوی نو زم روانم کلی کې نو په یو لار د روانم یو سړی په ځان په خپې راکاږي د روان دی غلې وای نه سو کې نشي وجلې اجوان دی چا وجلې نه دی هغه ماته مې هغه خو پرې دا مړ دی خو تمرې خپل ځان غم وکماوي وایګه هغه پرې دا مړی خو ته ځان لمرې ماوي خپل غم وکا نو د دې د یاري نه وایي
يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ګمان کوي چې اډل لا د اوسه پورې نه دي تللی د ډېر یارنا و ان یات الاحزاب وکدا اډل ولا بیا راشي یودو د دې بدارمانی لو انهم بادون فی الاعراب کتی لری په باندو کې وسیله بادون اخکار وسیله په باندو کې لری په باندو کې بادیه باندې ته وای کنه بادیه او باندې تقریبا نږدې دي خو دال شو بس باندې شو بادا او باندې نو التب شړو ته بچته وتی وي او يسالون عن انبائكم اخبارنا به کته چې څنګه چلو شو کلی کې څنګه حالات يسالون عن انبائكم تپوس به کولې خلکو نستاسو د خبرونو مبارکي ولو كانوا فيكم او کدي پتا سو کې وسیده د ډېر یاره د وجنه ما قاتلوا الا قليلا جنگ به نه کړي مگر ډېر لګا د څه د پاره به جنگ کوله د ریا د پاره د سمعت د پاره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه استاسو پرې یقینا واستاسو د پاره دستاسو د پاره د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پرې ژوند کې اسوه حسنه یو ډېر خسته نمونه لمن دا چا د پاره کان يرجو الله واليوم الاخر چې تم ساتي د الله تعالی او د ورځې ورسته و ذکر الله کثیره والله تعالی ډېر یادې څه مطلب دی یعنی ته چې وایې چې د خپل کور حفاظت کوم نو د کور د حفاظت د پاره د ټولو نه بهترینه طریقه د پیغمبر په دې ژوند کې دا پیغمبر د دې کورونو د حفاظت کومه طریقه اختیار کړې ده هغه دا چې د اجتماعیت نظام قائم کړی دی او د دشمن مقابله ته میدان ته وته دی نو دا د کور د حفاظت طریقه دا نه ده چې هر سړی د خپل کور په کوڅه کې ودرېږي د خپل کور ساتم نو په دې معاملاتو کې د پیغمبر اوس وخت خپل کوي ګوره پیغمبر اوس وی خپل ول پکار دي نو اوس په پس کې خپل ول پکار دي په جهاد کې په اقامت دین کې او دا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وی او د جهاد په یو خبره نه کوي ولما راى المؤمنون الاحزاب او چې کله مؤمنانو دا ډلې ولیدین قالو دی وی هاذا ما وعد الله ورسوله دا غشې چې الله او رسول موږ سره وعده کړی دا وصدق الله ورسوله الله ورسول رښتیا وی وما زادهم او زیات نکدي احزاب راتلو دی مؤمنانو لره الا ایمان مگر په الله باندې ایمان او تسلیم او د الله تعالی خبره منل او هغه منافقانو سوي وی چې ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا یو شعر دغه احزاب خو مؤمن وای رښتیا وعده ده ځکه مؤمن په دې پوهیږي چې الله تعالی چې مدد کوي نو د څه نه کوي چې په تخ بم کېنه نه چې په درې خمو په کپړو کې بم کېنه او چې بم په تخ اوچت کې او دنیا باندې به د حیری معنی بم وینه او روم او ایران بم پته شي دا به په سختو کېږي سخت به برداشت کول غواړي او منافق سوی منافق دا وایي چې بس خدای پاک وایي چې روم او ایران براکې نه بس موږ بدل ته ډوډۍ خورو په خپل به روم او ایران راځي او سلامونه براته کوي او تکلیف به پکې نه نو مؤمن هغه ته وای دا رښتیا وعده ده او منافق څه وای دا یو خبره ته وای دا دروغ دي یو شی خو یو شان تعبیر کوي بل شان تعبیر من المؤمنین رجال فمؤمنانو کې داسې سړي دي صدقوا ما عهد الله علیه چې رښتینی کړي دا وعده چې الله سره کړي و چې موږ سر ورکو فمنهم من قضى نحبه ځنه په خپل نظر پورا کړی دی سره منل ور کړی او منهم من ينتظر او ځنه په هغه دي چې په انتظار کوي چې کله به الله تعالی مقرر کوي چې الله د رضا لپاره سور کوي وما بدلوا تبديلا او دې په ځان کې څه تبدیل نه راوستل معمولی غوندوم وما بدلوا تبديلا وما غيروا العهد الذي وعده بدل کړي نه دا ليجزي الله الصادقين بصدقهم چې الله تعالی بدل ورکړي الله تعالی هغه کسان چې صادقین دي رښتینی دي بصدقهم د خپل رښتیا په وجه د رښتیا په هغه بدل باندې په وجه د دې چې د رښتیا کړی دي خپل وعده رښتیا کړی د نو ځکه بول الله تعالی بدل ورکړي او يعذب المنافقين عذاب ورکړي منافقان له ان شاء الله تعالی وغاړي او يتوب عليهم یا برديله توبه قبول کی دل بر توبه توفیق ورکی ان الله کان غفور رحیم بشک دی الله تعالی بخون کې مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم واپس کړ الله تعالی کافرانو د خپل غصې سره لم ينالوا خیرا چې حاصل نه ک اس خیر او پیدا پکام مسلمانانو اس کامیابی حاصل نه کړه وکف الله المؤمنین القتال او پرش الله تعالی د مؤمنانو لپاره د جنگ نه دا وکان الله قوی عزیز او دی الله تعالی طاقتور او غالب وانزل الذين ظاهروهم او راکوز کړه الله تعالی کسان چې د کافرانو مرګرتیاي کړي و من اهل الكتاب د کتاب والونه من سیاسيهم د خپل قلاګانو سیاسی جمع د سای ساده سای ساخ کرته وي خکر د دفاع ذریعہ ده نو سیاسا قلات بیا ځکوي چې قلم د دشمن نه د حفاظت صدا ذریعہ ده سیاسی خکر ته وي
وقذف في قلوبهم الرعب والله تعالی دې په نکرو د مسلمانانو واچو فريقا تقتلون یو ډله تاسو وجلا چې کوم بالغ او تاسرون فريقا وبل ډلم سکولا قیدیان کول واورثکم ارضهم وديارهم الله تعالی تاسو له درکو دا غیز مکو دای کورنا او اموالهم او داغي مالنا او ارزنا او داس مکه لم تتوها چې تاسو په لا قدم نه خوده داغي غباغونه ماغونه وکانه الله على كل شيء قدير او دی الله تعالی پر سمانه قدرت لرونکي دا مطلب دی تاسو په خبره ورسېدې کنه وسم د يهوديانو بعضي جنټان دي چې هغه وي دا پیغمبر وي دا ښکار نه دی کړی نعوذ بالله من ذالک نو چې وي دا نه دی کړی دا به يهودي کبه نه چې وایي چې دا يهوديان چې وجلي دی ښکار نه دی کړی ته به لا بلم پکې لکې به ولا ګوري چې دا يهودي دی او کنه دی خدا غلا کوي پورا ده کنه چې وایي دا کارخانه ده کړي ته پوښتنه دا يهودي بچي دي یا ایها النبی اے پیغمبر قل لازواجک دا اوس بیا واقع چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبی بیان سغوخته خرچه ته زیاته غوخته نو الله تعالی وتعالى چې دا یا ایها النبی اے پیغمبر قل لازواجک او خپل بیان ته ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها کتا غواړي یہ تاسو چې غواړې موجوده ژوند وزینتها او د دې د خایسته فتعالین راشي امت دې کو نه متابدل درکم او سر کو نصرا جمیلا او پریبم د خبرې خودو باندې دشمنی سره نه کو خپ خوشاله بم پریدم وان کنتن تردن الله ورسوله کو تاسو غواړې اراده کوي د الله تعالی رضا او د پیغمبر مرګرتیا او د پیغمبر سره صحبت او داغه په خزواله کې پات کېدل او دار الاخرته او خوشالي د ورستنه کور د جنت فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما بشک الله تعالی تیار کړی داغه چا د پاره للمحسنات داغه چا د پاره چې خامل کوونکې منکن چې تاسو یې پتا سو کې خامل کوونکې نه دا من د تبعیض د پاره نه د بیان د پاره دی هغه محسنات سوق دي منکن چې تاسو یې سی ول تیار کړل اجر عظیم ډېر لوی ثواب نو دا نبی له صلوات والسلام بیا راوخت حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ټول اول راوخت وی ته یو پټه خبره کوم وېسو وی ما ته الله تعالی ویلي دی بیانو له اجازه تخیر ورکړي ته تخیر وی په فقہ او د دې بیا ځان له اصول دی او تفصيلات چې خبره د تکوما خو اسنه چې فورا مال جواب راکې پلار مور سره بس الله کې نه وېسو وی الله تعالی ما ته ویلي دا بیان طلاق غواړي طلاق ول ورک او کنه تا پات کېدل غواړي نو دغه سخت ژوند دا به تیری الله او رسول او آخرت به ته ملاوي وې د خدای پیغمبر دې کې بلازه چا سره مشوره کوم بس الله تعالی او رسول مرګرتیا او جنت غواړي کلوګي او کتند او تکلیفي خو زما دا جواب بل چاته نه وي وې زه په دې کې شمتوب نه کوم بل چاته وي چې دې څه جواب درکړې زه به دې دا جواب راکړم نو بیا نور تم وی او ټول دا وی چې بس مونږ بیا مطالبه بنکو یا نساء النبی اے پیغمبر بیانو میات من کن بفاحشه مبینه سوچو کی پتا سکے یو بے حیائی ښکارا د فاحشه نه مراد دلته کې نور څه نه دی اذن مطلب صرف نشوز او سوء الخلق ده پیغمبر تنگول دا پکې مطلب نور د دینه مطلب باقی بے حیائی مطلب نه ده ځکه چې هغه ناممکن ده دلته مبین یضاعف له العذاب ضعفین دی توجه چن ملاویږي عذاب معصیت سزا خبر باندې پوښوي دغه ګناه ده جرم او عذاب رسول الله پیغمبر تنگول دا صرف پکې فاحشه مبینه ده دی دا ابن عباس وی النشوز وسوء الخلق بد اخلاقی کول معنا سو فیزیک ول د جبی نشوز را پاسېدل را نغېدل کدا کار مکو نو یضاعف له العذاب ضعفین دشن عذاب برت ملاوی وکان ذلک علی الله یسیر او دا خبر الله تعالی ډیر آسان ده و من یقنط منکم لله منکن لله ورسوله او سوچ تابع شو پتا شو د الله تعالی او دا پیغمبر و تعمل صالحا او خامل کو نو ته اجرها مرتين وربکو دی لمغر دی مزدوری دبلا مرتين د چندا واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړه موږ د پر عزت من رزق په جنت کې یا نساء النبی اے پیغمبر بیانو اے د پیغمبر بیانو لستن کا حد من النساء تاسو د نور خو په شانت نه ان تقیتن کا تاسو د خدای نه یریږي فلا تخزان بالقول تاسو نرم خبرې مکوي دې کی راضی کنا چې نرم خبرې سمانا ده لیس فی ترخیم چپای کې دشي لچک وانت کی وی لا تخاطب المرأة الاجانب خزبه د پردو سلو سره داسې خبرې نه کوي کما تخاطبو زوجها څنګه د خپل خاون سره کوي خاون ته نرم خبرې او څنګه چې کیتی پیتی وته کولای شي داسې وته کوي دا خبره ده خبره ده وته ډیره د خوګه کی او داسې دی وته
ځکه چې د دې خپل منځ کې چې کوم تعلق دی د بل چا سره هغه تعلق نشته خو پر دې سړي ته په ټلیفون خبره کې چې څوک نو څه چوکي دی وته نه کوي خو سره دی وته وایي ها جی چې کلینګ دی وته نه کوي په ټلیفون ها تاسو څوک خبرې کوي او څنګه بس خو سره خبره دی وکي ها څوک فلا تخضعن بالقول ذکر فیت مع الذی تمبو کی ها نو چې دا سي صرف خبره کولو کې نرمي نه د پکار نو غاني معنی پکې څنګه دی بیا غاني او په اسمبلی کې تقریر په اسمبلی کې څه او په دفتر کې نوکری په دې کې تفهیم القرآن کې مولانا لیکلي دي ها فلا تخضعن بالقول او بیا وقرنا دا ټول چې سره یو ځای کې نو مولانا لیکلي دي چې دا څنګه چلې چې لا د کونسل او د पार्लियामेंट मेंबरी और सोशल सरगर्मियां और सरकारी और निजी दफ्तरों में मर्दों के साथ काम कॉलेजों में तालीम को एजुकेशन तालीम मर्दाना अस्पतालों में नर्सिंग एयर होस्टिंग और बैरून मुल्क तालीम वगैरह के लिए दौरे दावसंग जायशी होएगे बख्तो का ना स्टेज पर गाने नाज व नखरे रेडियो और मजालिस में आशिकाना गीत फहश मजामीन ड्रामों में बीवी और महबूबा का पार्ट मुसाफिरों के दिल बहलाने के लिए हाँ और क्लबों में मर्दों से इख्तिलात और हंसी मजाक दावा इस्लाम संग बर्दाश्त की फला तखदान बिलकौल सिर्फ यो खबर अब नरम न कोई फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन तमबो सातिया सड़े च दागा पम की बीमारी दा वक़ुलना क़ौलन मारूफा और वायदा से खबर चागा मुनासिबा और मारूफ खबर दा बगैर दस लाग लबट ना हो दस सुना दस लचक वगैरह ना सीधा खबर वक़रन फी बुयूतिकुन्ना पकला रकीने पर इख्फुलकुरुन की ने पख्तो के माना वक़रन पकरार केने पकला रकीने पर इख्फुलकुरुन पवकार केने पैज़त सर केने पख्फुलकुरुन की हजरत उम्मे सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ते वजल हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुई विराजत हज लजू नबी अलैहि सलाम द वफात न बाद वे हज लजू वाला उम्रे बम को हज बम को रवान है नो قالت हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा वतवाई چې قد حججت وتمرت حجنا مم حج مم کړه ده عمره مم کړه ده چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی سره تلیوما او حج او عمره میکړی دي او امرنی الله او ما ته حکم کړی دی الله تعالی ان اقر فی بیتی چې زه په خپل کور کې کینم وقرن فی بیوتکن او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې په جنگ جمل کې تلی و نو روایتو کې دا راځي په خبره باندې پوښوي چې بیا بدا زیراغه کنه تلاوت وکاو جنگ جمل نه بعد نو دا زه براغه چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن نو جړل به زکه چې په خبره ستومانه و نو ته دا په دلیل کې ما پیش کاو کنه ستومانه شي رضی الله تعالی عنها وقرن فی بیوتکن او په عزت کې نه په خپل کورونو کې ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى او بار تمروزه مراخکار کېږي بارتا څنګه چې براخکار کېدل په جاهلیت اوله کې خلق زنانه به څنګه راخکار کېدي په مخکینی جهالت کې دا شبا سړو په مخ کې خزر روانه وي او دا غریوانونه او دا شنه به ښکارې ده په مخلوط مجلسونو کې او دا وسنه جاهلیت اوله خو بلا بیا هم څه گزاره کوله او دا جاهلیت اخرى دا جاهلیت جدیده سوی نو دا خطا ولیدو واقمنا الصلاة او منزنا قائمة وآتينا الزكاة او زكاتنا ورکوي وآتينا الله ورسوله او دا الله ورسول خبر منه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بشک الله تعالی غواړي چې لري تاسو نه ګندګي اهل البيت اې د پیغمبر د کور خلکو ويطهركم تطهيرا او تاسو پاک کی پاک ول وذكرن ما يتنا في بيوتكم من آيات الله والحكمة او یادوي هغه چې د استقامت تاسو په کورونو کې د الله تعالی آیاتونه او د پیغمبر سنت ان الله كان لطيفا خبيرا بشک د الله تعالی بارک بین او خبردار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها او بل یو زنانه و ام عماره انصاریه هغه دواړه رااله نبی علیہ السلام ته په دې قران کې ټول د سړو باسونه دي او د خزو په کې د سوکس ها ذکر پکې نشته د خزو په کې د سرانه
نو دا آیاتونه نازل شو ان المسلمین والمسلمات بشک مسلمانان سړي مسلمانان خزي والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سړي ایماندار خزي والقانتين والقانتات او تابعدار سړي او تابعدار خزي والصادقین والصادقات او رښتینی سړي او رښتینی خزي والصابرین والصابرات او صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي خزي والخاشعين والخاشعات او عاجزي کوونکي سړي الله تعالی ته عاجزي کوونکي خزي والمتصدقین والمتصدقات او صدقه او خیراتونه کوونکي سړي او خیراتونه کوونکي خزي والصائمین والصائمات روجین انکه سړي او روجین انکه زنانا والحافظین فروجهم والحافظات او د خپل شرم د زینو حفاظت کوونکه سړي او حفاظت کوونکه زنانا والذاکرین الله کثیرا او هغه چې الله ډیر یادي والذاکرات او هغه چې الله ډیر یادي عد الله لهم مغفرة واجرا عظیما دې ټول الله تعالی تیار کړی بخنا او ډیر لوی اجر او ثواب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم دا حضرت زید د نکاح مسله شو وما كان لمؤمن چې دا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ له دا ورکول کنا نو د دې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په مخ خنوا د دې د نور خلقم خو خنوا وایي په خبره باندې ځکه دا خو د اوچت خاندان خزوا د پیغمبر علی السلام د ترور لور و نو دا چرته دې ته تیارې ده چې دار دیو غلام په نکاح کې راشي لیکن الله تعالی وی جدا فیصله ده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او مناسب ندی او مؤمن سړي او مؤمن خزه پارا اذا قضى الله ورسوله امرا ان الله ورسول جو فیصله وکي اي يكون لهم الخيره من امرهم چې د دې لپاره د اختیار د د خپل من امرهم پر خپل معاملاتو کې اي يكون لهم الخيره چې وی د دې لپاره اختیار من امرهم په خپل ځان کې په خپل معاملاتو کې زما په ذاتی معاملاتو کې چې الله او رسول یو فیصله وکي نو زما په کې بیا اختیار نه نکاح ذاتی معامله ده یو سره یار دا زما ذاتی معامله ده نو ستا ذاتی معامله دي خو چې الله او رسول وایي نو بیا به پکې اختیار نه ومن يعص الله ورسوله وسوچنا فرمانیو کده الله او د پیغمبر فقط ضل ضلالا مبینا نو ده خطا شپله خطا یبانی ويستقول للذين انعم الله عليه بس يا زما په خل په سر مې دا نور ویل نشم واخر دعوانا الحمد لله